أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء السبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تنكحوا او تاسو نکاحونه مکوي ما د هغه چا سره نکاحه چې نکاح کړی وي آباؤکم پلاران استاسو من النساء د خزونه الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوی دی مخکې انه بشک دا کان فاحشه بحیايي ومقتا او د غضب خبره وساء سبیلا وساء او بد دا سبیلا طریقہ اصل کې د جاهلیت چې کوم رواجونه را روانو او د جاهلیت په زمانہ کې با قسم غلطیان خلکو کولې نو به یو غلطی دوم کوله چې مور به کونډه شوله نو هغه به زوی په نکاح باندې اغستل دغه رنګ دوه خويندې دا به په نکاح کې جمع کولی نو الله رب العزت دا غیر رد وکړو الله پاک آیاتونه راولېګل چې تاسو پلار وسر صرف نکاح قدرې کړی وي اگر کو دخول یې نه وی کړي دغه داستا مور دې شرط نکاح همیش ته پر نشي کول یو صورت خدا دی چې پلار خزه وکړه خپل مور خو لوی خبره ده خو د پلار صرف یو ځای کې نکاح وکړو صرف نکاح وکړو او بیا دغه خزه پرې خودله ملاو شي ور سره نه دی واده کړی نه ده بس دا خزه وای دني صرف وکړه او دغه خزه بیا پرې خوده د دې زوی د پاره دا جایز نه دي چې دغه خزه وکړي دا د مور ده هغه د حرام ده صرف په نکاح باندې دا د مور شو دغه رنګ زوی د یوې خزه سره صرف نکاح وکړه صرف نکاح دخول نه دی کړی دخول دا د فقهاو اصطلاح د بیان پوهه دخول جما ته ویل شي چې خزه خاون د خزه او خاون په جوړه باندې دیو بل سره ملو شي ته دخول ویل شي د فقهاو په جبه نو د صرف زوی نکاح وکړه او د نکاح نه وروسته د بیا چې کوم د خزه کوړه کړي نه د جمع ورسره نه د کړي یعنی هم بستری ورسره نه د کړي صرف نکاح وکړه نو دا خزه د په پلار باندې حرام ده همیشه ته پاره دا د انګور ده انګور سره نکاح نکیږي همیشه ته پاره دغه رنګ یو سړی دی هغه یو ځای کې زنا وکړه دی یوې ښځې سره زنا وکړه او دا رواج بعض خلکو کې شته اکثر د مور سره د یوې ښځې سره غلط تعلقات دي نو د هغه لور خپل زوی دپاره وغواړي دپاره دی چې زموږ د تعلق مضبوط شي د یو بل سره نو دا مسله ځان سره یاد وساتئ چې کوم سړي د کومې ښځې سره نکاح زنا وکړله بدکاري وکړله بیا د دماغ مشران ناست دي خو دا مسلې دي دا ښکاره کول پکار دي دا خزه یو سړی او خزه دی زنا وکړه نو دا سړی چې دی خو دا خزه په نکاح غستی شي دا د څه لکه خپل خزه دا دی په نکاح باندې اغستی شي خو د دې خزه مور دا سړی په نکاح نشي دا د خواخه ده او خواخه مثال د مور خواخه حرام ده نو د دې خزه اصول او فروع یعنی د دې خزه مور د دې خزه نیا د دې خزه ورنیا پرنیا ټرنیا دا په دې سړي باندې حرامي دي
نکاح نه ده کړې، زنا یې کړې ده ورسره. او دک شان د دې ښځې لور نوسۍ کړوسۍ پروسۍ ټروسۍ دا په دې زناکار باندې حرام دي. نو څنګه چې په دې زناکار باندې حرامي دي، دک شان د دې زناکار زوی دا زناکار ښځه نشي کوي ځکه د پلار سره زنا کړي. دا د زناکار سړي زوی د دې زناکارې ښځې لور هم نشي کولی په نکاح باندې، ځکه چې دا د ښځې په نسبت شوله. نو د دې ښځې دا لور شي دا د لور په نسبت شوله، نو دې طرف ته د دې بل سړي د زوی خور کېږي. نو دا د یو بل سره نکاح نشي کولی، نه د هغه طرفه کولی شي نه د دې طرفه کولی شي. چې صرف بعضې فقهاو لیکلي چې صرف په شهوت سره یو ښځې ته وکتل نو په دې باندې حرامېږي. نو دا الله فرمایي چې ولا تنکحو، تاسو نکاحونه مه کوئ ما د هغه چا سره نکاح چې نکاح کړي وي آباؤکم ستاسو پلارانو. نو پلارانو نیکونو په بره باندې ځه چې پلار ذکر شي د دې په ضمن کې نیکه هم راځي، ور نیکه پر نیکه په بره باندې دا ټول په پلارانو کې راځي، پلارانو ستاسو. من النساء د ښځونه الا مگر ما هغه قد سلفه چې مخکې تیر شي. هم په جاهلیت کې تاسو کوم ګناهونه کړي دي، مثال په طور تاسو د خپل پلارانو د ښځو سره نکاحونه کړي دي، نو هغه ته الله معاف کړي دي، هغه په کفر کې تاسو کړي دي جاهلیت په زمانه کې. او مخکې چې کوم تیر شوي دي هغه ته الله معاف کړي دي، خو اوس به داسې نه کوئ. الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي د جاهلیت په دور کې. انه کان فاحشة بېشکه دا بې حیایي ده. دا خبره ډیره د بې حیایي خبره ده چې سړی خپله مور په نکاح باندې اخلي. ټول عمر د ته بې کړي دي، او چې کله د پلار وفات شي بیا په نکاح نه، نو الله وی دا ډیره د بې حیایي او د بې عزتۍ خبره ده. انه کان فاحشة بېشکه دا ډیره انه بېشکه دا کان د فاحشة بې حیایي ومقته او د غضب خبره وساء او بده د سبیل لاره طریقه، دا ډیره بده طریقه ده. حرمت حرام کړل شوي دي علیکم پتاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو میندې پتاسو باندې حرام کړل شوي دي. نو د میندو د امهات دا لفظ عام دی، په دې کې مور نیا او د نیا مور او داسې په بره پسې دا ټولې په دې کې راځي. په بره باندې چې څومره سلسله ده دا ټولې پکې پتاسو باندې حرام کړل شوي دي. حرمت حرام کړل شوي دي علیکم پتاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې وبناتکم او ستاسو لونه، ستاسو چې کومې لونه دي دا هم په تاسو باندې حرام کړل شوي دي. نو په لور کې لور هم راله، نوسۍ هم راله، کړوسۍ هم راله، په کته پسې دا ټولې چې کوم دی په تا باندې هم د لور اولاد او د لور نوسي کړوسي او دغه رنګې د زوی هم لورو او د زوی چې کوم دی نوسۍ دا ټولې په تا باندې حرام، دا ټولې چې کوم دی په بنات کې راځي. وبناتکم او لونه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو خویندې هم په تاسو باندې حرامې دي. تاسو ته په خویندو کې بیا 3 قسمونه ویلي. یو هغه خور ده چې ستا د پلار او د مور د دواړو نه ده، دا در باندې هم حرام ده. دویمه هغه ده چې صرف ستا پلار شریک دي، میندې خو جدا دي، خو بیا هم ستا د پلار خور د پلار لور ده، نو ستا او د هغې پلار شریک دی، پلار شریک علاتي ورته وي. د یوې ته عیني وي چې کوم د مور او پلار د دواړو یوي، او د بلې ته علاتي وي چې صرف پلار شریکه خوري، میندې جدا وي پلار یې یوي. علاتي نو علاتي خور در باندې هم حرامه ده. او اخیابي چې پلارانی جدا وي خو مور یوي، نو اخیابي در باندې دا 3 واړه خویندې ستا باندې حرامې دي. کو پلار شریکه ده، کو مور شریکه ده، کو پلار شریکه او مور شریکه ده، 3 واړه در باندې حرامې دي. وعماتکم او تروریانې ستاسو، یعنې ستاسو د پلار چې کومې خویندې دي هغه در باندې هم حرامې دي. نو په دې کې هم 3 واړه قسمه، ستا د پلار چې کومې عیني خویندې دي، کومې علاتي دي او کومې اخیافي دي. دا 3 واړه قسمه خویندې ستا د پلار چې دي په تا باندې حرامې، ستا تروریانې کېږي. موږ د ترور وایو او مردان والا ته پپو وي، خو د پلار چې خوري که نه دک عمات دغې ته ویلی شي. وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو، د مور ستا د مور چې کومې خویندې دي هغه در باندې هم حرام دي. سوات والا دواړو ته تروریانې وي، او مونږ ورته ماسي وایو د مور خور ته، او د پلار خور ته مونږ ترور وایو، نو هم در باندې تروریانې حرامې دي. وخالاتکم او ماسیګانې هم ستاسو په تاسو باندې حرامې دي. وبنات الاخ او ستاسو د رور لونه، یعنې رویرې در باندې هم حرامې دي. وبنات الاخت، نو پر ویرو کې هم په خالاتو کې هم دغه خبره ده چې عیني ماسي
ان ستا د مور چې کوم پلار شریک او مور شریک خور ده او دغه رنګ چې کوم دي صرف پلار شریک ده یا صرف مور شریک ده درې واړه پکې راځي په خال ماسیګانو وبنات الاخ او استاد الرور لونه یعنی رویرو کوم دغه درې واړه قسم دي وبنات الاخت او استاد خورزي خورزو کوم دغه درې واړه قسم دي د خور چې کوم لونه وامهاتكم اللاتي وامهاتكم او استاد مین دي التي هغه مین دي ارضعنکم چې تاسو ته پیدا کړی نو تاسو ته چې کوم پیدا کړی دغه تاسو مین دي واخواتکم من الرضاعه او تاسو رضاعي خويندې کوم چې د پيو د وجې تاسو خويندې وامهات نسائکم او مین دي تاسو نو پدې کې ارضعنکم تاسو هغه مین دي چې تاسو ته پیدا کړی دي دې کې دا یو خبره یاد ساتئ بعض خلک وي دا دواړه طرفه حرامي خو دواړه طرفونه نه حرامي دي دواړه طرفونه نه حرامي یو طرف حرامي او په دې مونږه تبلیغ کې بد الله را سره مو دي مونږ ټول مرګورو باسو ټول شپه به مونږ باسو کو ملګری ټول کال ما درېمه درجه کې او کودوره کې موږ دا مسله ویلې و نو ما ورته دې شکار دي یو طرف حرامي کې دواړه طرفونه نه حرامي هغه مرګورو چې نه دواړه طرفونه حرامي دواړه طرفونه دسي چې مثال په تور یو الګ لړو یا یو جینې لړه د یوې خزې پي اورودل خدا په صوره ټیم کې رضاعت په صوره وخت کې ثابتېږي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه وی 2.5 کال دي او امام محمد رحمت الله علیه یعنی صاحبینو او امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه وی 2 کال نو 2 یا 2.5 کال پورې رضاعت چې په دغه ټیم کې یو ماشوم د پیدایش نه راواخلي تر 2.5 کال پورې یا 2 کال پورې په دغه موده کې د یوې زنانه په اوسکل کو د دینو په 3 کال کې اوسکل سلور کال کې بیا رضاعت نه ثابتېږي بیا د دې خزې زوی کېږي نه او چې 2 کال کې 2.5 کال کې یو ماشوم تر 2.5 کال پورې یو ماشوم په اوسکل د یوې زنانه نو دا د دې زنانه خپل سکه زوی شو دې ته رضاعت ویل شي او کنه په لویوالي اوسکي نو په لویوالي بیا رضاعت نه ثابتېږي ځکه دا بیا د وجود جز نه ګرځي د وجود په دې باندې بیا پرورش او تربیت ته نه کیږي نو مسله دا چې دا سړی راغی او د یوې زنانه په اوسکل نو دې سړي چې کوم پیس کړي دي په د باندې د دغه زنانه چې څومره لونه دي دا ټول په د باندې حرامي دي په یو څه الګ باندې خو د دې له کو نور لونه دي په غي باندې حلال دي نو یو طرف ته لکه دا زنانه د مثال په تور ده د اولاد دي او دا الګ چې کوم دي دا د درونه خويندې دا لګ راغی دلته په اوسکل د زنانه نو صرف په دې الګ باندې د دې خزې ټول لونه حرامي دي خو د دې الګ په نور رونو باندې حلال دي اجو سره نکاح کولی شي ولې علت پکې څه دي علت پکې دا دی چې دې الګ د کمې مور پیس کړي دي د خېټې ته تللی تربیت په شوی دی نو دغه په د دې خزې چې کوم خپل زامن لونه دي دغه خېټې ته تللی دي نو د دې په د وجنه د دې ضروري او خوري راغله نو د دې نور رونه چې دې خېټې ته خدای په نه دي تل کنه نو دا د دې دیو سره نکاح کی د یو ور سره یو طرف ټول حراميږي ا د یو طرف صرف چا په بس چا په اوسکل نو چې دا چا په اسکري د کوم زنانه مثال په تر سليمان بولی سليمان د زنانه په اوسکل مثال پتا په وډکوالي کې په 2 کالو کې یا د 2 کالو نه کم د یو زنانه په اوسکل نو د سليمان صرف د هغه زنانه چې کوم لونه دي سليمان سره نکاح نه کیږي د سليمان چې کوم نور رونه دي هغه خو په نه دي اسکل کنه هغه سره نکاح کی یو طرف ټول حراميږي یو طرف صرف هغه کس چې چا پیس کوي نو دلته الله فرمایي چې وامهاتکم او تاسو مین دي تاسو التي هغه مین دي ارضعنکم چې تاسو پیس کړی دي د هغوی واخواتکم من الرضاعه او تاسو خويندې من الرضاعه د رضاعت ان تاسو رضاعي خويندې وامهات نسائکم او مین دي تاسو نسائکم و امهات نسائکم او استاسو د خزو مین دي ان استاسو خواخیان و امهات نسائکم او استاسو د خزو مین دي نو دا خبروم ځان سره یاد ساتئ چې تا د یوې زنانه سره صرف نکاح وکړل صرف نکاح نو دا غي مور پتا باندې حرام شو کو تا سره دخول کړي دي کنه دي کړي او صرف په نکاح باندې دا غي مور ستا خواخ شو او خواخ مثال د مور
دا پتا باندې حرام شو، دي سره هیڅ چر چې کوم دې نکاح نشي کولی دوباره. نو فرمای چې و امهات نسائکم ستاسو د خزو میندې یعنی ستاسو خواخیانی، وربائبکم اللاتی او پرکټای ستاسو التی هغه فی حجورکم چې ستاسو په تربیت کې دي، من النسائکم ستاسو د هغې خزو نه وي، ستاسو د هغې خزو نه التی ستاسو د هغې خزو نه دخلتم چې تاسو دخول کړي وي بهن د هغوی خزو سره. نو مثال په تور پرکټی د یو سړي ښځه راوسته، د هغې سره کومه لور چې راشي د بل پلار نه، دې ته د سړي پرکټی ویلی شي. نو د دغې پرکټی سره دې نکاح کولی شي تر هغې پورې تر څو چې د مور سره دخول نه دی کړی. د مور سره صرف نکاح وکړله، د دغې جینۍ د پرکټۍ د مور سره نکاح وکړله، خو نه ورته د شهوت په نظر باندې ښکل کړې را ښکل کړې ده، خو په شهوت سره یې ښکل کړه، نو د دې ښځې دا لور په ده باندې حرامه شوه. او یې ورته شرمګاه ته یې د شهوت په نظر باندې وکتل، د دې پرکټۍ مور ته د مور شرمګاه ته د شهوت په نظر باندې وکتل، نو بیا به هم دا پرکټۍ حرامه شول. او یې ورسره دخول وکړو یعنی جمع د دې مور سره وکړه، نو هم په ده باندې دا پرکټۍ حرامه شوله. خو دې سړي ورسره صرف نکاح کړې ده، نه د شهوت په نیت باندې ښکل کړې ده، شهوت سره ښکل کړې هم نه ده، او دغه رنګې شرمګاه ته ولهم د شهوت په نظر نه دي کتلي، دخول یې ورسره هم نه دی کړی، صرف نکاح ورسره کړی دی. نو د صرف په نکاح باندې د ده د چې کومه پرکټۍ ده په ده باندې نه حرامېږي. صرف نکاح ورسره وکړو، بیا وله دا مور پرېښوده، دا لور یې وله واغېسته، دا لور وله اخیستې شي. په دې پوه شوې؟ دا لور وله اخیستې شي. خو دا درې خبرې پکې، یا ورسره دخول کړي د مور سره، نو بیا دا د ده را پرکټۍ داسې ده لکه خپله لور، یا د ده د مور شرمګاه ته په شهوت باندې کتلي وي، نو بیا هم د ده دا پرکټۍ داسې ده لکه د خپله لور، یا یې په شهوت سره ښکل کړي وي، نو بیا هم د ده دا پرکټۍ داسې ده لکه خپله لور. او چې صرف نکاح کړي، په شهوت یې ورته کتلي هم نه، ښکل کړي هم نه، او دخول هم نه کړی، نو صرف نکاح وکړو بس پرېږدي دي، دا پرکټۍ دې په نکاح باندې ولې د اخیستلی شي په دې صورت کې. ځکه دلته سره الله پاک قید لګول دی چې فی حجورکم وربائبکم اللاتی، او ستاسو پرکټۍ وربائبکم او ستاسو پرکټۍ اللاتی هغه پرکټۍ فی حجورکم چې ستاسو په تربیت او پرورش کې من نسائکم ستاسو د هغې من نسائکم اللاتی ستاسو د هغې ښځو نه وي دخلتم چې تاسو دخول کړي وي، تاسو جما کړي وي بهن د هغوی سره. نو جما پکې شرط دی، او دا دواړه خبرې هم د جما په حکم کې دي، په شهوت سره ښکلول او د خپل د دغې ښځې پرکټۍ د دې مور شرمګاه ته د نکاح نه وروستو په شهوت سره کتل، دا هم د جما په حکم کې دي. چې دا دې ورسره نه کړي صرف نکاح، نو بیا دا پرکټۍ په نکاح اخیستلی شي، او که نه دخلتم بهن تاسو سره دخول کړي، نو بیا ورسره نکاح همیش دپاره نه کېږي، ستا بیا خپله لور. فإن لم تکونو بیا کو چېرې تاسو نه وي کړي دخلتم دخول جما بهن د دغې پرکټۍ د مور سره، نو فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې، بیا کو دا پرکټۍ الي هېڅ ګناه در باندې نشته. وحلائل ابنائکم او ښځې د زامنو ستاسو، الذین هغه زامن من اسلابکم چې ستاسو د شاګانو نه وي. ستاسو د شاګانو نه مطلب چې ستاسو خپلې زامن. بعضې د خلک چې کوم دی یو کس ځان په زور باندې زوی کي، په زور باندې متبنا ورته وي، زوی ورته کوي زما زوی دی، نو تش په خوله باندې یو سړی نه زوی کېږي، ښه تر څو ستا د شانه نه دی پیدا دا ستا زوی نه دی. دلته سره الله پاک ځکه من اسلابکم ووایي چې په دې سره د خولې ویلو هغه خبره ووتله چې په خولو باندې څوک زوی نه جوړېږي. وحلائل او ښځې ابنائکم الذین د زامنو ستاسو، الذین د هغه زامنو من اسلابکم چې ستاسو د شاګانو نه وي. نو ستاسو د زامنو ښځې نو انګیندې شوې که نه، یعنې انګیندې ستاسو دا هم په تاسو باندې حرام دي. وان تجمعو او دا خبره در باندې هم حرامه ده، ان تجمعو چې تاسو جمع کوئ بین الاختین دوه خویندې، په نکاح کې دوه خویندې جمع کوئ په یو ځای باندې. هو یوې ته دې طلاق ورکړو، د هغې عدت ختم شو، نو بیا دویمه خور په نکاح اخیستی شي. یوه مړه شوه نو دویمه خور په نکاح اخیستی شي، خو په یو ځای باندې دوه خویندې په نکاح اخیستل دا جایز نه دي. وان تجمعو دا تاسو جمع کوئ بین الاختین دوه خویندې الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوي. هغه په جاهلیت کې کم کړي دي هغه ته الله پاک معاف کوي په جاهلیت کې. اوس به داسې نه کوئ دوه خویندې په یو ځای په نکاح کې نه جمع کوئ،
او صحابه کرامو کې به صحابه کرامو دوه خويندې په نکاح کې وي رال نبی عليه السلام دوی د الله پیغمبر زموږ دوه خويندې په نکاح کې دي نبی عليه السلام تو فرمایل یو پریدا یو آزاده کا ته طلاق ورکا یو د خپل ځان سره پریدا صحابه یو ته پری خود له طلاق ورکو بل په نکاح کې پاتې شول نو یوازې دینه خويندې نه دي مراد هر هغه دوه رشته ماسی او خورزده هم په نکاح باندې په یو نکاح کې نشي جمع کولی رویرا او ترور دا په نکاح کې دواړه نشي جمع کولی او دې لپاره فقهاو یو قاعده ذکر کړل قاعده دا ذکر کړل چې کومې دوه خزې ته په نکاح باندې علي نو ته کومې خزې نشي اغستې نو په دې دواړه خزو کې به یو سړی پرس کی سړی نو کو د دې په خپلو کې نکاح کېدو نو بیا دواړه خزې په نکاح اغستې شي او کو په خپلو کې نکاح نه کېدو نو دواړه خزې په نکاح نشي اغستې مثال ترور او رویره دي چې دا زه په نکاح والم او کنه نو دواړه به ودرې دا ترور شو دا رویره شو دا ترور شو ترور ولا سړی پرس کا نو ترور چې سړی شي نو ستر شي کنه ترور چې سړی شي نو تر شي نو د تر او د رویره سره نکاح نکېږي دا طرف پرېدا دا رویره ولا سړی پرس کا ترور ولا خپل ځای پرېدا رویره ولا چې کوم دې سړی پرس کا نو رویره چې سړی شي نو روار شي کنه نو د رواره او د ترور نکاح نکېږي نو دا دواړه رشتې ته په نکاح باندې نشي اغستل ماسی او خورزم په نکاح نشي اغستل نو ګوره دا ماسی شو دا خورزه شو خورزه چې ولا سړی پرس کې چې خورزه دې سړی پرس کو نو خورای شو کنه نو د خورای د خپل ماسی سره نکاح نکي دا ماسی ولا سړی پرس کا چې ماسی دې ولا سړی پرس کو د ماسی نه شي جوړیږي باما نو ماما او د خورزي نکاح نکېږي نو ماسی او خورزه په نکاح باندې نشي اغستل دا په هغه یو قاعده ذکر کړي دا غرنګ کوم رشته چې ته وای نو هغه یو سړی پرس کوا یو خزه کوا نو چې د دوړو طرف د یو بل سره نکاح نه کیږي نو هغه دوه خزې ته په نکاح باندې نشي اغستل او چې نه د دوړو طرف نکاح کیږي یا د یو طرف نه نکاح کیږي د بل طرف نه کیږي نو هغه بیا په نکاح باندې اغستل شي وان تجمعوا او دا چې تاسو جمع کوي بین الاختین دوه خويندې الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوی دي مخکې یعنی د جاهلیت په دور کې تیر شوی دي نو هغه ګناه ته الله معاف کوي ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهون کې مهربان ولا تنكحوا او تاسو نکاحونه مکوئ ما د هغه چا سره نکاح چې نکاح کړی وي آباؤکم پلاران استاسو من النساء د خزنا د کوم خزو سره تاسو پلارانو نکونو نکاح کړی وي نو هغې سره تاسو نکاح مکوئ الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي چې مخکې تیر شوي دي انه کان فاحشة بشک دد فاحشة بحیايي ومقتا او د غضب خبره وساء او بدد سبیل لارا او بدد وساء او بدد سبیل لارا دا لارا بدد دا کوم تاسو خپل کړل حرمت حرام ګرځي شوی دي علیکم پتا سو باندې امهاتکم مین دي تاسو و بناتکم او لون تاسو و اخواتکم او خويند تاسو و عماتکم او تروریان تاسو و خالاتکم او ماسیګان تاسو و بنات الاخ او وريس تاسو و بنات الاخت او خورزي تاسو و امهاتکم اللاتي او مین دي تاسو هغه ارضعنکم چې تاسو ته پیدا کړی دي تاسو په خولې دي د هغه و اخواتکم او اخواتکم من الرضاعه او خويند تاسو رضاعي و امهات نسائکم او تاسو د خزم مین دي یعنی خواخیانی وربائبکم او پرکټه تاسو التي هغه پرکټه فی حجورکم چې تاسو په تربیت او پرورش کې دي من النسائکم تاسو هغه خزونه من النسائکم اللاتي تاسو هغه خزونه دخلتم چې تاسو دخول کړی دي بهن د هغوی سره فإن لم تكونوا بیا ګوچری نوی کړی تاسو دخلتم دخول بهن د هغوی سره فلا جناح نو اس ګناه نشته علیکم بتاسو باندې چې دا پرکټه په نکاح باندې والے وحلائل او خزي ابنائکم د زامن استاسو الذين هغه زامن من اسلابکم چې تاسو د شاګانو نبی وان تجمعوا او ندا جایز دي تاسو جمع کړئ بین الاختین دو خويندې په یو نکاح کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهون کې مهربان ولا تنكحوا او تاسو نکاح مکوئ ما د هغه چا سره نکاح حج نکاح کړی دی
آباؤکم پلاران استاسو من النساء د خزنا الا ما قد سلب مگر هغه چې مخکې دیر شوي دي انه کان فاحشة بشک ددا انه کان فاحشة بشک ددا بحیاي ومقتا او د غضب خبره وساء سبیلا او بد طریقه دا او بد لار دا حرمت حرام کړی شوی دي علیکم بتا سبحان امهاتکم میند استاسو وبناتکم اولون استاسو واخواتکم او خویند استاسو وعماتکم او تروریان استاسو وخالاتکم او ماسیگان استاسو وبنات الاخ او ریری استاسو وبنات الاخت او خورزی استاسو وامهاتکم اللاتي او استاسو هغه میند ارضعنکم چې تاسو ته پیدا کړی دي واخواتکم او خویند استاسو من الرضاعه رضاعی و امهات نسائکم او استاسو د خزو مین دین خواخیانی و ربائبکم اللاتي او استاسو هغه پر غټي فی حجورکم چې استاسو په تربیت او پر ورش کی دي من نسائکم استاسو د هغه خزونه من نسائکم اللاتي استاسو د هغه خزونه دخلتم چې تاسو دخول کړی دي بهن د خزو سره فإن لم تکونوا بیا ګچری نوی کړي تاسو دخلتم دخول بهن د هغوی سره د پرکټو د میندو سره فلا جناح اس ګنا نشته علیکم بتاسو باندې تاسو دا پرکټي واخلې وحلائل او خزي ابنائکم الذين تاسو د هغه زامنو وحلائل او خزي ابنائکم تاسو د زامنو الذين هغه زامن من اسلابکم تاسو د شاګانو نبی وان تجمعوا او ندا خبره جائز ده یعنی دا خبره حرام ده ان تجمعوا چې تاسو جمع کوي بین الاختین دو خويندې په یو نکاح کې الا ما قد سلب مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهون کې مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إله العالمین زمون راضی شي زمون دا درس خالص تخبل رضا وګرځي الله په خپل دربار کې الهي کې قبول او منظور کې الله د حاضر مجموع ټول کامل مغفرت نصیب کې الله ټول ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي کورونو کې بیمارانی ټول ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو خلاص کړي الله څومره پریشان حاله پریشانه ختم کړي څومره نه حق بندیوانی د بند نه آزاد کړي الله د حاضر مجمع کې پزړونو کې د ملګرو څه قسم جایز حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي خاتمه د ټولو به خیر او بل ایمان کې په وخت ځن قدم د سره پسې د سره په جبه زموږ ټول مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله